زما عزتمند و محترمو، دا اللہ رب العالمین دا مبارک کتاب قرآن مجید دا هغې دا علم، دا هغې دا ناظرہ، دا هغې دا ترجمه، دا هغې دا علوم نبوت، دا هغه عظیم نعمت دے او سرمایه ده چې د هغې د وجه نه الله رب العالمین انسان اشرف المخلوقات ګرځولی دی. دی قرآن مجید کی ترجمه کې تاسو ویلی دی ولقد کرمنا بنی آدم، الله تعالی وی د آدم بچوړو لا او د انسانیت لا الله تعالی وی ما ډیر لوی احترام ورکړی دی. او بیا دغه انسان چې د علم په دولت باندې مالامال شي نو دته د دې وجه نه اشرف المخلوقات ویل کېږي. که مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو انسان د دې وجه نه اشرف المخلوقات خو نه دی، چیرې د انسان وجود کې نه ډېر غټ دی، که په غټوالي شي نو بیا خو دا حق د هاتی جوړیږي ځکه چې هغه ډېر لوی وجود لري. که مونږ او تاسو دې ته سوچ وکړو چې ګینه انسان طاقتور ډېر زیات دی نو دا خبر هم ټیک نه ده. په دې وجه باندې هم شرافت نه دی ځکه د اوښ عمر بار هغه انسان نشي اوچتولی، بلکې اوښ خو پرېږده دی د خر عمر بار هم نشي اوچتولی. نو دا وجه هم نه ده او دا وجه هم نه ده چې ګینه یاره شجاعت او دلیری او بهادری، ځکه بیا خو شیر هغه د ځنګل سردار دی او هغه کې چې کم بهادری ده نو هغه ضرب المثل ده. نو دغه وجه هغه هم نه ده او دام نه ده چې دی ګینې خوراکونه ډېر زیات کړي په هغې کې ډېر مخکې دی، کني بیا د غویي نه دی مخکې کېدی نه شي. پته ولګېده چې انسان له الله رب العالمین اشرف المخلوقات لقب ورکړی دی نو دا د علم په وجه باندې دی، دا د دغه رڼا په وجه باندې دی. او علم هغه علم چې هغه د قرآن او حدیث علم وي. دا نور چې څومره څیزونه دي، که هغه جغرافیه ده، که هغه میتھس ده، که هغه بیالوجي ده، که هغه انګریزي ده، دا ټول هنرونه دي او سمنه هم نه دي. د اسلام په دایره کې دننه دننه عصري علوم حاصلول د کالج د یونیورسټۍ پابندي پې نشته، خو پابندي په دې خبره باندې شته چې که دی هر یو فن او هنر حاصلی نو دی به د قرآن و حدیث د هغې په رڼا کې به حاصلی. د قرآن و حدیث د دایرې نه به دی بار نه وځي. د دې رهنمایي دا په هغې کې لازمي او دا په هغې کې ضروري ده. تاسو ترجمه چې ولوسته دغه شرکاو او دغه ملګرو نو دا تاسو 114 سورتونه د قرآن پاک او 10 سپاره هغه تاسو تکمیل ته ورسولې او باقي کې ډیر لوی مضامین دي، عقاید دي، اعمال دي، اخلاق دي، د ژوند طریقې دي، معاشرت ته د گاونډي حقوق دي، د والدینو حقوق دي، د اولاد حقوق دي او دارنګه د الله تعالی د محبوبینو مقبولینو بندگانو حقوق دي. او بیا دا چې حرام بنه کوي، جواری بنه کوي، منشیات و لعنت شکار کېږئ بنه، سودونه بنه کوي، دا ټول تفصیلات تاسو ویلي دي. خو زمونږ یو ډېر لوی عالم چې هغه زمونږ د والد صاحب رحمت الله علیه بلا واسطه استادو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله، دغه زمونږ استادو د کلی ته الله رب العالمین دا یو اعزاز ورکړی دی چې دا نن چې دا څومره د مدرسو دا جال مونږ ګورو، دا هلکانو د جینکو لوی وړې او په درجنونو نه په سوونو باندې الحمدلله دغه مهنت په نتیجه کې زمونږ استادو هلکان او جینکۍ حافظان او حافظات شوي
عالمان او عالمات شوي نو دا د هغه اکابرو د هغه اسلافو د هغه مشرانو دا د هغې هغه خوارۍ او محنتونه دي